ذوالحجه دا میاشت د اسلامی میاشتو اخیری میاشت ده. د دې میاشتې په 18 تاریخ باندې په 35 هجری کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت دا واقعه مخې ته راغلې ده. یعنی یو 3 ورځې مخکې په دې میاشت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا واقعه راغلې ده. په دې مناسبت سره د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ د سیرت په حواله سره یو څو خبرې او په آخره کې د هغه د شهادت هغه علمناک واقعه ز تاسو مخې ته عرض کوم. عثمان رضی الله تعالی عنہ دتا ذوالنورین ویل کی. ذوالنورین ورته ځکه ویل کیږي چې د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دو لوریانی په نکاح کې وې ده. حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها چې کله دا وفات شو په 2 هجری کې دا وفات شوې ده. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل 2 لور حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح باندې ورکړل. او په دنیا کې تر اوسه پورې دې نه دي شوي چې یو نبی چا خپل 2 لوریانی په نکاح باندې ورکړي دي. دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شان دی چې رسول الله مبارک دی خپل 2 لوریانی په نکاح باندې ورکړي. د خپل نوم حضرت عثمان دی او د پلار نوم عفان دی او دا د قریشو د قبیله سره تعلق ساتي. بنو امیہ دا چې کوم خاندان دی په دې کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا تیر شوی. او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو کنیت ابو عبد الله او دویم کنیت ابو عمرو. دا د دې زامنونو د دې وجنه دې تدانمونه ویل کیږي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم منتخب کرده هغه دریم خلیفہ دی. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصال نه بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خلافت کا او مشری کوله. بیا په دې پسې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ جوړ شو او په 3 نمبر باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه خلیفہ جوړ شو. دا 3 خلیفہ دی د مسلمانانو. الله سبحانه و تعالی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ډیر لوی شان ورکړی دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ذوالهجرتین هم ویل کیږي. بعض خلکو په صحابه کرامو کې هغه یو هجرت کړو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په صحابه کرامو کې هغه صحابي دی چې هغه 2 هجرت کړو. یو حبشې ته هجرت کړو او بل هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مدینه منوره ته کړو. او دا هغه صحابي دی چې د حضرت لوط علیه السلام نه بعد چې د خپل خزي سره هجرت دا نو کړي. عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه هستی ده چې د خپل خزي سره اولنې نمبر هجرت حبشې ته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه کړي. نو دا داسې یو صحابي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې متعلق ارشاد فرمایي په قیامت کې به د هر چا د پاره ملګری. لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة العثمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کو فرمایا د هر یو نبی دا یو ملګری خاص جګری دوستی او زما هغه دوست زما هغه ملګری حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. بس اندازه لګوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته څومره لوی شان ورکړی دی، څومره عزت ورکړی دی. او عزت په ولول نه ورکاو چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته الله سبحانه و تعالی مال ورکړو او خپل ټول عمر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ
د دین په خدمت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلامۍ کې تیر کړی. تاسو د هغې واقعات واورئ انسان حیران شي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ څومره لوی شان لري، مینه او محبت څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره په پیار باندې حضرت عثمان ساتي. په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په حجره کې تشریف فرما دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اجازت وغوښته دننه راغی. رسول الله مبارک داسې ډډه لګولې وه ناستو او د خپې بعضې محدثین وایي دا یو پنسۍ راوچته شوې وه او بعضې محدثین فرمایي دا دواړه پنسې د رسول الله مبارک داسې راوچتې شوې. رسول الله مبارک تشریف فرما، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړ. څنګه چې رسول الله مبارک ناسو بې تکلفه هم هغسې ناسو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اجازت وغوښته دننه راغی چې څنګه مخکې رسول الله مبارک تشریف فرماو هغسې بلا تکلف رسول الله مبارک ناستو ونه خوځېده. په دې کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دروازه وټکوله. چې عثمان رضی الله تعالی عنہ دروازه وټکوله او دننه راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پنسې ښکته کړې او یکدم رانیغ شو. کېناسته دا موقع مناسبت سره چې کومې خبرې وې رسول الله مبارک هغه وفرمایلې. بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړ. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک نه تپوس کوي د الله رسوله دا دوه کبار صحابه کرام زما والد مکرم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه دننه تشریف راوړ، تاسو په کوم چال چې وایي هم هغسې وایي. ابو بکر عثمان رضی الله تعالی عنہ چې راغی نو تاسو خپل چال بدل کړه، کېناستئ پنسې م ښکته کړئ. دا ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه عائشې زه به د هغه شخصیت نه ولې حیا نه کوم د کوم شخصیت نه چې فرشتې په اسمان کې حیا کوي. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. عثمان رضی الله تعالی عنہ متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه چې عثمانه ستانه فرشتې حیا کوي. دومره حیادار انسانو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې فرمایل به ما په ټول ژوند کې خپل وجود نه دی لیدلی. په ټول ژوند کې مې خپل وجود یعنې کوم ځایونه چې د لیدلو نه هغه ما نه دي لیدل. چې کله غسل به کاو نو د غسل نه مخکې به د ځانه کپړه تاو کړه چې هسې نه خپل وجود راته ښکاره شي. داسې د ځانه به ولم حیا ورتله. دا وګوره دومره لوی شخصیت او داسې حیا به ورتله. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام فدایانو د رسول الله مبارک شهدایانو په دین باندې په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ارشاد وفرمایه د رومیانو سره جګړه ده، د غزوه تبوک موقع وه. په 9 هجرۍ کې دا غزوه تبوک شوی دی. رسول الله مبارک مسجد نبوي ته تشریف راوړ، صحابه کرام ټول کېنول. وګوره 2 رومیان دي زمونږ سره هغه جګړه ده، مونږ به ورسره جنګیږو د الله د دین دپاره او مونږ مسلمانان 10,000 کسان یو. په قوت کې، په مال کې، په اسلحه کې د افرادو په حیثیت سره هغه زمونږ نه مخکې دي. مونږ ته د اسلحې ضرورت دی، مونږ ته د مال ضرورت دی. داسې څوک شته دی چې الله له خپل مال ورکړي؟ داسې څوک شته چې الله له خپل مال ورکړي؟ نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ودرېده، کور ته لاړ او د کور چې څومره څیزونه وو هغه ټولې رسول الله مبارک په خدمت کې حاضر کړ. رسول الله مبارک ته تپوس کوي ابو بکره کور کې دې څه پرېښوده که نه؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي الله رسوله الله او د الله د رسول نوم مې پرېښودی، ټول هر سره مې راوړه. دا وګوره ډېر ګران کار دی. اسې تاسو اندازه ولګوئ مونږ د کور نه چاله خپل کپ نه ورکوو. کرور نانم کپ ویسي نو بیا ترې تپوس کوو هغه کپ دې څه کړه، هغه کپ هغه لوښې که اوله چاله ورکړو بیا دې تپوس کوو هغه اوله رانله تر اوسه. که نور کشۍ چاله ورکړو بیا دې تپوس کوو. جومات ته یې ولې رانولو؟ تبلیغیانې
موږ له سره راوړو د شل ځله تپوس کوي هغه شی ورک دی خو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شان سره د الله رسول په کور کې هیڅ چیز نه پاتې شوی صرف الله او د الله د رسول نوم می پاتې کړی دی په کور عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کور نه راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تپوس کوي رسول الله مبارک ته عرض کوي د الله رسول په کور کې نیم مال پرېخو په میز مې نیم می دلته راول او نیم می په کور کې پرېخو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې تشریف فرما دی بیا تپوس کوي نور څوک شته چې د الله په لاره کې څه ورکړي عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسي د الله رسوله سل اوخان چې د سامان نه بالکل ډکی هغه د دې جهاد د پاره د دې غزوې لپاره ما ورکړي سل اوخان بس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل ځای کېناست بیا رسول الله مبارک تپوس کوي نور څوک شته څوک نه پاسي عثمان رضی الله تعالی عنہ ګوره حیات ګوره چې ګوره د الله رسول خبره وکړه او څوک به پانسي بیا پاسې د عثمان رضی الله تعالی عنہ د الله رسول 200 اوخان د سامان نه ډک دا زما د طرف نه نور شو بیا رسول الله مبارک تپوس کوي عثمان رضی الله عنہ کېناست رسول الله مبارک تپوس کوي نور څوک شته چې د الله د دین د پاره څه ورکړي عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا پاسي د الله رسوله 300 اوخان د الله په لاره کې د سامان نه ډک ما د دې غزوې لپاره ورکړ حساب وکړه څو اوخان شو 300 یو شو 200 بل شو او سل نور شو 600 اوخان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د سامان نه ډک د دغه یوې غزوې لپاره ورکړ رسول الله مبارک دومره خوشاله شو د خپل منبر نه راکوز شو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وایي هیڅ قسمه ضرر به ورنکړي عثمان ته چې څه عمل کوي د دې ورځې نه بعد چې کوم یو عمل هم عثمان کوي نن چې دا کم کار کړی دی د دین دپاره د دې نه بعد به چې څه قسمه عمل ده وکړو ده ته به څه نقصان او څه ضرر هغه ورنکړي دومره او بیا دا اوخان یې هم ورکړه بیا کور ته لاړ او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ 1000 دیناره راغستی دي او رسول الله مبارک په خدمت کې حاضر شو رسول الله مبارک په دې جولې کې ور واچول رسول الله مبارک په جولې داسې کړه او یو درهم به راغسته د سی په بل به اړه یو دینار دا د سرو زروي د سلور دینارو نه یو توله سونه جوړيږي د سلور دینارو نه یو توله سونه جوړيږي اندازه ولګوي د 1000 دینارو به څومره روپۍ جوړي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله دا دراهم دا دینار دا ور واچول د رسول الله مبارک دی جوړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم با یو دینار را اوچتاو په یو مخ په بل مخ باندې به اړاو یا بعضی محدثین وایي دا لپه به اوچتول او دسی به راړول داسې به راړول او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه جمله ارشاد فرمایله چې عثمان تبا د نن ورځې نه بعد هیڅ یو عمل دا ضرر ورنکړي که هر څه کوي دی ته اجازه ده عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د پاره د جنت زیره راغلی دی هغه دریم صحابي دی عشره مبشره کې دریم نمبر صحابي دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې دا د عثمان لپاره جنت ته داخلېدل واجب دومره اوچت شان لري او دومره اوچت شان لري د صلح حدیبیې په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1400 صحابه کرامو سره دا اراده وکړه چې حرم ته لاړ شي او هلته کې عمره ادا کړي حدیبیې ته چې کله راورسېده نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د 1400 صحابه کرامو کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې اعتماد وکړ او دوی ورېږه د قاصد په تور باندې چې تلال شه او هلته کې حالات زده کا تپوس وکړه چې صحابه کرام عمرې دپاره را روان دي تاسو اجازت ورکوئ که نه عثمان رضی الله تعالی عنہ کله لاړ
نو هلته کې هغې ظالمانو اجازت ورنکړه چې اجازت یې ورنکړه او دلته کې شیطان دا خبره مشوره کړه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې دیو څه کړی دی نعوذ بالله شهیدي کړی دی رسول الله مبارک غیرت ورغی ټول صحابه کرام را جمع کړل دغه 1400 او بیا ته واغسته په جهاد باندې چې موږ په آرام سره نه کینو تر هغه وخت پورې چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت د هغه د مرګ دا بدله مونږ نه اغستی او په اخره کې چونکه عثمان رضی الله تعالی عنہ نو رسول الله مبارک خپل یو لاس را واغسته په بل لاس کې ورکو دا لاس د حضرت عثمان دی د خپل وجود حصے حضرت عثمان وګرځاو دومره اوچت شان دی دا لاس د عثمان دی زه د عثمان د طرف نه په دې لاس باندې بیعت کوم الله سبحانه وتعالى ته هغه منظر دومره خوښ شو په قرآن کې تذکره کوي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الله سبحانه وتعالى یو لام داخله د تاکید د پاره یو قد داخله د تحقیق د پاره لقد رضي الله عن المؤمنين په تحقیق سره الله سبحانه وتعالى راضي شو د هغه کسانو نه چې کوم مؤمنان دي چې د هغه ونی لاندې رسول الله مبارک په لاس باندې هغه بیعت وکړي د جهاد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دسی اوچته هستی ده دومره اوچت شان لري حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری شریف روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باغ کې ناسو التکی یو کوه رسول الله مبارک ته خپې دي سي کته ورزورند کړی او حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته ته په گیټ باندې ودرېګا چې څوک رانشي د احتیاط لپاره چوکیداري لپاره حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ودرول په دې کې چا دروازه وټکوله چې وایي کتل نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولال ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک خوا ته راغی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغلی دی او اجازت غواړي را پریده می کنه رسول الله مبارک ته اذن له وبشره بالجنه اجازت ورکا او د جنت زیره اعلان ورکا ابو بکر صدیق تعالی عنہ ته اجازت میلاو شو راغی د رسول الله مبارک خي طرف ته کېناسته د دې کوي په غاړه باندې څو خیر شو بیا چا دروازه وټکول عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولال رسول الله مبارک نے تاسو کو رسول الله مبارک ته اذن له وبشره بالجنه اجازت ورکا او را دي شي او د جنت زیره ولا مورک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغه رسول الله مبارک ګس طرف ته کېناست لږ وخت تیر شو بیا چا دروازه وټکوله ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ چې وکتل عثمان ذو النورین ذو الهجرتین رضی الله تعالی عنہ هغه ولاړ رسول الله مبارک نے تاسو وکړ رسول الله مبارک ورته ارشاد او فرمایو اذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه دا ټکی بکی سیوا ک چې اذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه دته اجازت ورکا دته د جنت زیره هم ورکا خو یو عظیمه حادثه به کوم دینو د ترسیږي د هغه سره ولا اجازت ورکا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راغه یو طرف ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناشته بل طرف ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ناشته په منځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما ده نو ابو بکر د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بالکل په سیټ کې بس سټریټ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تک ناس مخامخ و دا هغه صحابه کرام دي چې رسول الله مبارک ورته بار بار د جنت زیری ورکړي محدثین وایي د دین یو نقطه ثابته شوه چې کله څنګه په دنیا کې دی یو بل سره نږدې دي چې دی وفات شي نو بیا به هم دی یو ځای همدغه وجه ده چې په دقه یو اجره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم دفن دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم دفن دی
او چونکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مخامخ ناسو نو دقي حجرې ته مخامخ په جنت البقیع کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قبر او مرقد شریف. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ دومره اوچت شان لري چې کله مدینه منورې ته امام طبرانی رحمت الله علیه معجم کبیر کې دا واقعا نقل کړی ده چې کله مدینه منورې ته مسلمانانو هجرت وکړ نو د اوبو کمی و او هلته یو کویو بیر روما به ورته وي د یو یهودي او د مسلمانانو باندې نه خرڅاو. یهودیان خو د مسلمانانو سخت دشمنان دي. عثمان رضی الله تعالی عنہ پسې لاړ وی دا کوی دې خرڅې که نه وی خرڅو مې خو ته به یې وانخلې دا نه خرڅولې ریټ یې ورته ووي وی په څومره باندې به یې خرڅې وی په 35,000 درهم باندې به یې خرڅوم 35,000 درهم باندې. ابو بکر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ 35,000 درهم راوست ټول یې یهودي له ورکړه دا واخله مسلمانانو د پاره دا کوی چې کوم دنه دا وقف ته او مسلمانانو ته هغه حواله دومره اوچت شان لري. په موقع باندې یو شامی دی د شام سره تعلق ساتي یو مسلمان دی دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې راغی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله امیر او کله خلیفہ نو دی راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور کومه دروازه ونه هغه ډیره بهترینه علیشانه جوړه شوه نو دی وټکوله خبره خو پوهېږئ که نه خبره پوهېږئ که نه دی وټکوله او دننه ورننوته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ووی مېلمه د څه لپاره راغلی وی ته خلیفه امیر المؤمنین زه د شام سره تعلق ساتم او په ما باندې قرض اوښتی زه ډېر لوی تاجر یم خو په قرضونو کې ډوب شوی یم او اوس د دې لپاره راغلی یم چې ته زما لپاره څه د قرض بندوبست وکړي هغه قرض لاله ادا کړي. وی دروازه دې ډېره غټه جوړه کړې ده خو چې دننه ورننوته نو یو کمزوری غوندې کې کټ پروت و د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مهمان خانه کې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی میلمه زما څه خو څه نشته دی خو البته زه به دې د یو ملګري خواله ولېږم هلته لاړ چې هغه حاجت به ستا پوره کړي. نه صاحب په ما باندې چې کوم قرض ختلی دی هغه د امیر نه علاوه بل څوک نشي پوره کولی دومره لوی قرض په ما ختلی دی. زه چې درته څه ویم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي زه چېرته څه ویم په هغې عمل وکړه زه ځان له نه هرېمه زما 3 ورځې وشوې چې زما په کور کې څه نشته دی چې زه خپلو بچو له ورکړم ځان له یې وخورم زه تا له څه درکړم. وایي څوک راته ښې وی لاړ شه د عثمان کور ته رضی الله تعالی عنہ او هغه به ستا حاجت پوره کړي. دا مېلمه ورته وایي نه ته خو امیر المؤمنین یې تا خو ذمه داري ده دا چې د غریبانانو د کمزورو خلکو د ضعفاو مساکینو د هغوی حاجتونه پوره کړي. که زه اوس د دغې سړي خواله لاړم هغه به زما نه دلیل غواړي زما په فقر او په کمزورۍ ما څه خو څه دلیل نشته دی زه خو د شام یم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي زه دې د داسې شخصیت خواله لېږم چې هغه بغیر د دلیل نه ورکړه کوي چاته وایي نه چې دا څنګه او دا ولې او ته کوم ځای نه او دا قیسې ویسې نه کوي. دا شامي سړی وایي د شام سره تعلق لرونکی وایي زه لاړم د عثمان رضی الله تعالی عنہ کور ته چې څنګه ورننوتمه ور مې وټکاو نو دننه څه شور جوړ دی دننه شور جوړ دی خبرې مې دا واورېدې چې یو سړی دی دې لګیا دی او خپلو بچو ته قاریږي وایي چې تاسو ولې اسراف کوئ تاسو په شودو کې ګبین اچوئ په کار تاسو له دا دي چې 2 څیزونه مه میلاوهئ تاسو یا د شودو سره اوبه استعمالوئ هغه بیا د لسۍ په شکل باندې څکئ او یا دا ګبین په اوبو کې اچوئ نو د یو څیز خرچه به راځي د 2 څیزونو خرچه به په موږ باندې نه راځي. چې تاسو شوده او ګبین دواړه مکس کوئ نو دا خو تاسو دواړه څیزونه یو ځای کړئ دا خو اسراف شو. په کار تاسو له دا و چې د شودو سره اوبه استعمال کړئ یا هم د دې ګبین سره اوبه استعمال کړئ نو خرچه به ډېره نه راتلې. دی وایي دا شامي سړی وایي یاره ابوبکره د داسې سړي خواله رې رالېږلم چې د هغه خو په شربت باندې په کور کې جګړه ده هغه به ماله څه راکړي د هغه خو په شربت جګړه ده هغه به ماله څه راکړي. بهرحال
ابو بکر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه راووته نو فورا ما ته اول معذرت وکړه چې تاسو مېلمانه تاسو به د لرې نه راغلي یئ خو دومره ده چې زما په کور کې لږه څه مسله وه زه په هغې کې ګیر یم نو ځکه زه لیټ راووتم دا شامي سړی وایي زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ګوره مېلمه زما په راتلو باندې دا کوربه خوشحاله دی زه یې کېنولم او ما زما د مخې په شودو کې ګبین واچو هغه یې لاله جوړ کړ چې هغه کله ما وڅکه نو د هغې نه بعد یې د کجورو حلوا زما مخې ته پیش کړه زه حیران شوم چې ګوره په کور کې په دې شي باندې جګړه کوله او ما له یې دا راوړه څومره اکرام او عزت یې زما وکړ بیا یې تپوس وکړه زما نه چې د څه دپاره راغلی نو ما ورته وویل چې په ما باندې خو داسې قرض اوښتی دی او زما ټول مال او زما بچي نهر دي ډېر کمزوری یم د دې لپاره رالم چې ته را سره مدد وکړي عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل غلام را وغوښته وایي په زړه کې زه دا وایم چې دا به ما له اوس څه راکوي ما ته تپوس وکړه چې جي په دې شي باندې دا مخې ته چې تا زما پیش کړه تاسو په کور کې جګړه کوله او اوس تا ما ته پیش کړه ته به څنګه زما څه مدد کې ما خو ډېر لوی قرض دی هغه به ته څنګه پوره کې ما ته یې وویل چې ما چې مال ګټلی دی ما د اسراف دپاره نه راګټلی چې زما بچي دې پرې مزې او چرچې کوي ما مال د دې دپاره ګټلی دی چې ستا په شان یو انسان به راځي د محمد غلام به راځي او زه به یې په هغه باندې خرج کوم نو خپل غلام ته ووایي چې ورشه بهر چې کوم اوښ ماتولی دی په هغې باندې چې څومره سودا ده په هغې باندې څومره راشن دی هغه دله ورکه چې دی د ځان سره ویسي ما ورته وویل چې جي دا خو به زما د بچو کپړې خوراک څښاک د دې پوره شي خو په ما باندې قرض اوښتی دی نغدي روپۍ ماله پکار دي ما ته وویل چې څومره روپۍ دي ستا ما ورته وویل چې 3000 درهمه په ما باندې قرض اوښتی دی هغه ماله راکه ما ته وویل چې سیبا دا کم اوښ چې ما تا ته یاد که په دې کې یوه ټوکرۍ ما ایښودې ده 3000 درهمه به د هغې ټوکرۍ نه ته په خپل قرض کې ورکړې او 3000 درهمه پکې نور دي په هغې باندې به ځان له کاروبار شروع کړي 6000 درهمه پکې پراته دي هغه یې ماله راکړه ما ورته وویل چې صیبه دا سامان که زه وړمه نو دا خو زما لپاره مشکل دی دا به زه څنګه وړمه وایي چې ولې په شا یې مه وړه دا کوم اوښ چې ولاړ وی دا اوښ سره هم ایسته بوځه دا اوښ سره هم ایسته بوځه دومره اوچت شان لري دومره عالی شان لري دومره مالداره دی خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو دومره متبع دی یو ورځ یې اودس کاو عثمان رضی الله تعالی عنہ نو په منځ کې په اودس کې وخاندل ډېر وخاندل چې اودس پوره شو نو شاګرد ته تپوس وکړه حضرت تاسو ډېر وخاندل ولې په اودس کې وایي ورځ مې رسول الله مبارک په دې ځای کې لیدلی و چې اودس یې کاو او دقسې خاندلي وو ما له ضمیر اجازت نه راکاو چې په کوم ځای کې رسول الله مبارک خاندلي زه په هغه ځای کې ونه خاندم ځکه مې دقسې هسې بې څه په دې ځای کې وخاندل دومره اوچت شان لري خو چې کله د دور هغه خاتمه یې راتله نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل کور کې دی 40 ورځې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه خوراک کړی دی نه اسکاک کړی دی بهر ورته دقه بلوایان دا ولاړ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خلیفہ ثالث د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د قتل انتظار کوي د شهادت انتظار کوي 40 ورځې په کور کې تېرې کړې دننه او د الله نه به سوال کوي ربه ما ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تا ته به د خلافت یو صادر یو کمیس در غوستولی کېږي ته به هغه کمیس چېرته چې کوم دی نو په خوښه باندې نه وباسي دغه کسان بار بار پر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې حمله کوي سودان ابن حمران او کنان ابن کنانا دا ورله د جمعې ورځ ده 18 د دې میاشتې 18 تاریخ ته 15 هجري ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې ورله او د دې ورځ مخکې عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل کور بره چت ته وخوته او دا څومره کسان چې ورته لاندې ولاړ دي د شهادت انتظار یې کوي چې ور به شو دی به مړ کړو نعوذ بالله نو هغوی ته خطاب وکړه چې خلکو
خلق خو چې انسان وجني د درې وجو نه وجني، یا خو چې هغه زنا کړي نو وجني، یا چې څوک وجلی نو وجني، یا چې مرتد شوی نو وجني. ما خو دا درې کارونه نه دي کړ. ما خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی، ما خو سخاوت کړی دی، ما خو د مسجد نبوي دپاره ځمکه اخیستې ده، ما خو په جنګ تبوک کې خپل مال ورکړی دی، ما خو د هر یو مسلمان مشکل حل کړی دی، تاسو ولې ما وجنئ؟ دا خطاب یې وکړ. لاندې راکوشو او خپل کور والا ته یې وویل چې نن څلوېښتمه ورځ ده، اراده زما دا ده، ذهن ته مې دا خبر راغلی ده چې نن زما د شهادت ورځ ده، ما له نوې کپړې راکړه. نوې کپړې واچولې، د قرآن تلاوت ته کېناسته او تلاوت یې شروع کړ. په دې کې دقه دوه کسان، سودان ابن حمران او کنانه، دا په دیوال باندې راواوښته، د دوی سره د اوسپنې برزونه ورسره وو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قرآن تلاوت کاو او دا ځای تلاوت کاو. فسيكفيكهم الله، ناګهانه دې سړو دغه برزونه اوچت کړه، په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې ګزار وکړ. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سر دی دوه ټوکړې کړ. دویم ګزار یې وکړ، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خولې نه دا آواز ووته: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د سر مبارک نه چې کومه وینه توی شوه، هغه د دغه قرآن په دې آیت باندې توی شوه. فسيكفيكهم الله، زر ده چې کافي بشي د دغه خلکو لپاره الله تعالی. نن که څوک مړ شي، څوک شهید شي، څوک قتل شي، د هغه ګواهي به د شهادت هغه میدان جنگ ورکوي، د هغه ګواهي به د شهادت مسلمانان ورکوي، د هغه ګواهي به د شهادت هغه ټوپک ماشین او هغه توره ورکوي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د شهادت ګواهي به قرآن مجید ورکوي. دا داسې لویه هستي تېره شوې ده. موږ له پکار دا دي چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه عظیم سیرت دا په ځان کې راولو. د حیا هغه لوړ غر، استحیت منک ملائکة الرحمن، چې فرشتې د چا نه حیا کوي، دغه حیا په ځان کې راولو. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه سخاوت په ځان کې راولو. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه سنت تابعداري، رسول الله مبارک باندې شیدایي توب، د دین دپاره خدمات او قربانۍ، دغه به مونږ کې راولو. دا به زمونږ دپاره د دنیا او د آخرت د کامرانو سبب ګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.